اویس همیشه د پاره د دنیا نه لاړلو، ټوله نړۍ یې وجړوله ځکه چې دا یو ښایسته ګلالی و او بې ګناه کته شولو. چا ظالمانو ورباندې داسې ظلم وکړلو، پته نه لګي چې څه د اخر داسې چا څه څه بد کړي چې د ده قتل ته خلک تیار شول. خو مور او پلار ملا یې ماته کړله، هغوی نن هم په سرو سترګو باندې ژاړي او وایي چې موږ ته اویس یادېږي. د قاتلانو هغه د قاتلانو مور او پلار د اویس پلار ته ورځي او وایي چې موږ یې زموږ بچي معاف کړه، زموږ بچي بې ګناه دی، هغوی هېڅکله داسې غلط کار نشي کولی. او د اویس پلار ورته په جواب کې ویلي دي چې زما بلا ماته تر اوسه پورې نه دیریږي او زه ستاسو ملاګانې څنګه یعنې نیغې کړم. بچي چې دی همیشه دا د پلار یوه ملا ده او د کې بچی چې بیمار شي نو پېښه چې د پلار ملا ماته شوله. د اویس پلار ډېر په جوابونو کې ویلي دي یعنې د اویس ماته وړې خبرې یوه ماته یادېږي. هغه به چې کله د اسلامیه کالج نه دلته کې راغلی، هغه به د هفته کې 2 ورځې چوټي وه، دلته کې به راغلی او ما سره به ناست او ګپ شپ به یې لګولو. ما به دا فکر نه کولو چې دا زما زوی دی. هغه به ما سره داسې وخت تېرولو لکه دوست چې سړي سره کښېني پاسي. زه به داسې بچی یعنې څنګه د خپل د زړه نه وباسم. مینهوالو الله تعالی دې د اویس مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. دوی که اوس ځان هم ووژني خو هېڅ هم نه کېږي، اویس د دې دنیا نه تللی دی. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.